قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت فرمایي ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل تاسو د یو بل مالونه په باطل او ناجایز طریقې سره مخورئ. باطل او ناجایز طریقه څه ده؟ مفسرین فرمایي په دروغ سره د چا په مال باندې دعوه کول، د چا په ملکیت باندې پلاټ باندې دعوه کول، د چا په ځمکه دعوه کول او په دروغ باندې هغه سره مقدمات لړاول. د کشان د دروغ قسم خوړل، قسم بدی بنیاد باندې خوري چې ماته پیسې ناسن نه دنیاوی ورسي. په مالی معاملاتو کې په دروغ قسم خوړل چې سناسه میلو شي. یا یو انسان په حق باندې دی او دا اتا ته یقین دی چې دا په حق دی او ته بیا په دروغ قسم خوري چې نه دا ظالم دی او دا ظالم په حق کې گواہی ورکړي چې دا په حق دی. د دې لپاره چې سناسه میلو شي. د چا مال غصب کول، په زور اخیستل، غلا کول، خیانت کول، چا سره امانت کې غوستو خیانت ته پکې او خپل استعمال کړي د اجازت نه بغیر راوستو، د جواره په ذریعہ سره مال ګټل، د سود معاملات کول، غانا بجانا باندې پیسې اغستل، دا ورنګه کاهن نجومی لورغله وغیرہ ته د مستقبل معاملات سناسه تذکره او کچستا په نصیب کې دا د سيزونه دي او تا نجومی له پیسې ورکړي، نو دا پیسې ورکول د هغه د لپاره په ناجایز طریقه حاصل شو، دام پکې داخل دي. زمون بده کلو کې د سوي چې کم نر حیوانات وي ابده مؤنث حیوانات باندې چړاوي د لپاره چې داغه حمل ټهرو شي، نو بیا بده باندې پیسې اخلي، جفتی وته وی لګيږي. دغه پیسې د آیات لاندې داخلي دي. رشوت غستل یا ګیر وهل او نه پاغه باندې پیسې اخلي، دام د آیات لاندې داخلي دي. دکاندار ایک نمبر سیس اوخی چې ما سره دادی او چې بیا کله غاټ ته ورکې نو 2 نمبر سیس ورکې، خراب ورکې، پیسې د 1 نمبر اخلي. همدا سي زمون مسلمان طبقه ډېر افسوس سره وایم، کو یو عام سړی دی، یو ورو کې شان دکان دی، یو گاډه دی وسره امونه به لګولې دي، نو لګولې په خسته خسته دانی وي، پچته وته 1 کیلو واچو نو چې ته خبرې کې هغه ګندې شاپر ته رسولې شي بزان به پویم نشي. نو دا زمونږ د معاشره ادنا انسان دی، څومره دوکبازي کوي، د دومره وسته د دونه چې څومره غټ په عہده کې په مرتبه کې په طاقت کې داغه وسلک زیات دی، داغه زیات ظلم وي. دغه رنګ ترتیب ور واپس ورځه خو یو سړی دا وزیر اعظم په سیټ باندې ناشته داغه وس طاقت لګ زیات دی، داغه ظلم هم زیات دی. نو ممکن د معاشره کې هر یو فرد خپل وس عمر ظالم دی، ظلم کوي. دبل ظلم ز تذکرہ کوم، خپل ظلم نه ذکر کوم او نه مې پزان نظر دی. دک زینه د معاشره بګاړ شروع شي. کو هر یو فرد به خپل ګریمان کې سوچو چې زه څومره ظلم کوم، ما پر دې حق څومره وهلو، د دې اصلاح ضروری ده. نو ان شاء الله العزیز معاشره به زمونږه اصلاح طرف ته ځي. زما خوستا په عیبونو نظر دی، خپل عیبونه ما نه پټي، دک زینه قصه روانه ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایي انکم تختصمون الی، اے صحابه تاسو خپل مقدمات مال وروړې، یو کس په دعوه کړی دا نو تاسو مقدمات مال وروړې. ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض، بیا داسې وی چې د دوانو مدعی او مدعی کې یو کس لک فصیح اللسان وي، د جبې نتیز وي. ظاهره خبره ده چې یو کس بده دعوه کړي د نو یو په حق کې دي، یو په حق یې بده دوانو کې بل په باطل، لکه یو ځمکه باندې دعوه ده به یو کس وي، یو کس وي زمانه بل وي زمانه، نو یو په حق وي. نبی علیہ السلام فرمایل تاسو چې مال کله مقدمه وروړې نو د
د ظاهر په بنیاد د گواهانو په بنیاد باندې زه یو فیصله کوم نو کو بل فرض ما یو فیصله وکړه د گواهانو په بنیاد او هغه د خلاف د ظاهر خلاف وا نو بیا هم تاسو له پکار دي چې کم تاسو کې ظلم کوي نو هغه حصہ دی وانه اخلي فلا یاخذه نه دی اخلي ځکه قاضي ته جج خدا اصل معاملې نه دی خبر کنه زمو د معاملې رااله جنگ جګړې مشوي جرګې مشوي سهل رو نه وته اخره کې عدالت ته قصه لاړه نو د دې ټول معاملاتو نه جج نه دی خبر اوب صرف دې ته ګوري داوا د شاده جی عثمان غنی داوا کړی دا ها پس داوا یې چې د ازمکه زما دا گواهان پیش کړ نو کومه گواهان پیش کړ او گواهان واقعي د اصول مطابق فیصله به زما په حق کیو کی او ته پته نشته چې دا په دروغ گواهان بار غستې دي دا اصل معاملې نه جج او قاضي نه خبر هغه ظاهر ته ګوري فیصله کوي کله کله هغه فیصله د اصول پرانا کې اون کی او حقیقت کې هغه فیصله غشن نه کول وکړ علماء لیکلي د دې حدیث پرانا کې کو یو قاضي یو جج د شریعت د اصول مطابق فیصله وکړه د یو په حق کې فیصله وشو او حقیقت کې حق دبل شو نو دته په دې فیصله باندې مله اجر ورکړي ولې د ظاهر ته کدي دې فیصله ورکړي حقیقت حال نه خدا غرب خبر دی نبی علیہ السلام فرمایي چې زه یو فیصله وکړم مثلا د په حق کې فیصله وکړم د ظاهر دلیل په بنیاد او حالانکه حقدار داو نو دل بیا پکار دی چې ظلمن د حقونه وخی نه دی اخلي ځکه چې زه تاسو کومه فیصله نو کو د حق می تاسو حواله کو نبی علیہ السلام او فرمایل حدیث کې راځي اقطع له قطعه من نار ما د ور د جهنم یو ټوکړه می تعالی لاس کې درکا نو ته فرما حقیقت حال نه خبرې کنه